چې چا په غاښ باندې یا په غوږ باندې درد راځي د هغوی دپاره یو بهترین عمل دی. کم انسان چې هم دا عمل کوي د هغه به په غاښ باندې یا په غوږ باندې درد نه راځي. چې دا عمل د نن نه شروع کړي نو انشاءالله د نن نه پس به د ده په غاښ باندې او په غوږ باندې په ټول عمر کې درد رانه شي. هغه عمل دا دی چې کله دله انتوشکې وشي یا اپنجې وشي نو د هغې نه وروسته دی الحمدلله رب العالمین علی کل حال ما کان ووایي. چې کله دا الفاظ دی ووایي نو او دا عمل مسلسل کوي چې کله هم دله اپنجې وځي او دا عمل کوي الحمدلله رب العالمین علی کل حال ما کان نو د په غاښ باندې یا په غوږ باندې درد راځي نو الله جل شانهو به د غاښ او د غوږ د درد نه محفوظ ساتي. بله خبر دا چې دا د یو ورځ او د دوه ورځې دپاره د تعلق نه ساتي چې یو ورځ به وکړي یا به دوه ورځې وکړي، نه بلکې دا د یو معمول وګرځي او دا د یو عادت وګرځي. کله هم چې دته اپنجې راشي نو دی د الحمدلله رب العالمین علی کل حال ما کان ووایي، او چې کله دی دا وایي نو انشاءالله د په غاښ او په غوږ باندې به درد نه راځي. او دی باندې تجربه شوې ده. زمونږ یو استاد محترم هغه مونږ ته دا وظیفه راکړې وه چې تاسو دا وایئ نو ستاسو په غاښ او په غوږ باندې به درد نه راځي. بیا هغه وویل چې زما په ټول عمر کې د دې دعا نه پس په غاښ باندې او په غوږ باندې درد نه دی راغلی.